السلام علیکم. السلام علیکم. تاسو ورغلو کې مایک نه لګولې. هغه مایک هغه شي خراب دی. تاسو هغه دغه پیډه غونډه نه هغه کارمو څه پرک خدي ښه. څه په پاتې نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. خغو ګلونو ماشومانو، الله تبارک وتعالى مونږ او تاسو ته یو فرصت راکړی دی د زده کړې. مونږ او تاسو چې سوچ وکړو نو مونږ او تاسو انسانان یو، په انسانانو زناورو کې فرق دی. بیا دا انسان چې دی نو دی د دوو څیزونو نه جوړ دی. انسان مرکب دی، دا انسان جوړ دی یو د روح نه او یو د دې بدن نه. که چېرته دا صرف بدني روح پکې نه نو بیا هم د دې څه حیثیت نشته، او که صرف روحي او بدني نه نو بیا هم څه حیثیت نشته. بیا په انسان کې دا روح او بدن په دې کې اصل چې دی نو دا روح دی. چې کله د انسان نه دا روح اوزي د هغه مونږ چې ورته سا وایو دغه روح نو هغه انسان دی، اکه وزن دی، اکه سترګې دي، اکه غوږونه دي، اکه لاس خپې دي، هغه بیا کار نشي کولی. بلکې دغه روح چې د ده نه ووته نو خوږو بچو بیا که د چاپلاري که نه او د هغه نه روح وتلی دی نو څوک یو شپه ځان سره بیا نه ایساروي. که هغه د ده خوږه امې ولې نه ده چې کله د هغې نه روح ووته نو هغه څوک بیا په کور کې نه ایساروي. نه ورته بیا څوک امې وایي، نه ورته بیا څوک ابو وایي، بلکې بیا خلک څه وایي کټې راواغستو. دا نه وایي چې د امې جنازه یې راواغسته، دا څوک نه وایي چې زما د ابو لاش یې راواغستو. مړي ته یې کفن ورکه، مړي ته یې غسل ورکه، جنازه یې راواغسته او مړی دفن شه. اوس په دې مونږ او تاسو پوه شو چې په دې انسان کې اصل څه دی؟ روح. اوس د بدن د پاره هم د خوراک ضرورت دی. کله چې دا انسان دنیا ته راشي نو ده ته لومبې چې کوم خوراک ملاویږي، الله تبارک وتعالی ډېر کریم بادشاه دی. دغه خوراک انتظام، د سره شفقت، د سره مینه محبت، دا الله د والدینو په اړه کې چولی. نو د مور په غېږ کې الله تبارک وتعالی دله د خوراک چینې روانې کړي دي. دا مور او پلار د انسان د بدن کفالت کوي. مور پلار د بچو تربیت کوي د بدن. د دې ضروریات دي د پیسو، دارنګې نور د سکول فیس، د کتابونو د فیس، نور څه دې ته کم څیزونه وانټي دي نو د هغې دپاره منډه تړله څوک وایي؟ والدین. بیا د دې والدینو یو تمنایي، یو ارماني چې زما دا بچی دی قابل ترین جوړ شي، زما دا بچی دی یو لوی افسر جوړ شي، زما دا بچی دی یو نیک نامي دی دته میلو شي، د ده په خلکو کې یو ښه نومي. دا د والدینو یو سوچ او یو ارمانی چې زما دا بچی دی په سکول کې په سټینډرډ باندې معیاري دي، زما دا بچی دی عام معاشره کې هم د ده یو نوم دی. نو محترمو بیا دا والدین د دې اولاد که دې اولاد ته لږ غونته درد رسیږي نو مور پلار شوګیره کوي
مور پلار ټوله شپه جړاګانې کوي چې ربه زما دی بچي ته دا تکلیف دی دا ترې نه لر کړي. اوس ګورې بچو چې کله والدین مونږ ته دونه سختۍ برداشت کوي، دونه تکلیفونه برداشت کوي او مونږ د هغې د مزاج نه آوټ چلیږو، نو دا مونږ دپاره ډېره د خطرې خبره ده. مونږ او تاسو نوی خبر سار چې زمونږ دا بچي سکولونو ته راځي نو مور ورله جامې استري کړي نو په جامو یې ورله خوشبو او پرفیوم پوري کړي، دارنګې نور د ترتیبات دله ناشته تیاره کړي د وړو دپاره یې دله په بکس کې دارنګې په ټیپن کې ایښودلي. دا د مور هغه د بچو خدمت دی او چې دی خوا دا بچی مور ته برن شي، چې دا بچی دی پلار ته برن شي، چې هغې ته انکار وکړي د یو کار نه، هغه ورته وایي اوبه راوړه، نشم راوړی په خپله راواله. نه محترم مونږ ته شریعت وایي چې دغه والدین تا ته آواز وکړي پلان کیا جی اما جی بابا، دی به خوشحاله شي. که ته ورته وایې څه وایې راته ابو چې خدای دا څه بدتمیزه دی. نو دا آداب دا به مونږ په سکولونو کې زده کوو چې تا یو کار نی کړي، تا نه والدین تپوس کې بچې دا کار دی کړی، نه جی بابا جی دا مې نه دی کړی، چې ته ورته نه مې دی کړی. خدای دا څه ځناورو باندې وړېدلي یو. بچو سره بلکې هر انسان سره په ادب سره پیش راتل او دا آداب زده کول. ځکه بچو تاسو پیریډونه شروع کیږي، دا خو د سر یو مونږ باندې یو احسان دی چې مونږ ته موقع راکړه چې مونږ دې بچو ته څه نه څه آداب او څه خبرې دي ته ورسېږي. ګوره محترمو دا والدین نه دي، دا نعمت لاسانی دی، تاسو ته پته نه لګي. نعمت لاسانی دا مطلب بچو چې والدین بیا په جون کې نه ملاویږي. ښه دا په جون کې نه ملاویږي، بیا دا یو پیره ملاویږي، یو پیره دا بیا نه ملاویږي. او چې بیا دا والدین نه که نه دا کور بیا قیامتي. نو دا والدینو چې څو پورې هغې ژوندي دي نو د هغې خدمت دا په مونږ باندې فرض دی، ځکه چې دا والدین زمونږ د بدن تربیت کوي او دی والدین پسې بیا ارمان سړیو کې مونږ کله کله دا ټاپک چې ته غم کې چې ته عام مجموع کې بیان کو چې ته په فنکشن کې که نه نو سپینګیري کسانی نو هغه په جړا شي چې مور پلار ته کتل دا د حج عمرې برابر ثواب لري. بیا محترمو والدین نبی علیہ السلام ته یو صحابي راغی تپوس ته نه کوي اے د الله رسوله زه چا سره احسان او نیکي وکم؟ نبی علیہ السلام ته وایي امک د مور سره، نو بیا وی بیا د امک د مور سره، نو بیا د مور سره، نو بیا د پلار سره. لکه سړی کور ته راشي مور ته سلام وکړي نو ړی یخ شي، سودي وشي، سترګې یخې شي. مور سره کینی که نه د مور نه لاس تو کي بچې دا وخت بیا راشي بیا والدین نی، بیا سړی به چا سره کینی، څوک به تسلي درکوي؟ نو مونږ او تاسو سره دا مور پلار څونه کړاوونه څونه محنتونه کوي. یو ماشومو دا یو مثال بعضې علماو ذکر کړی دی، یو ماشومو دا ماشومان داسې د نرسري کې چې دي د ون کې چې دي دی ایج کې دا بعضې ماشومان دی کې یو شرارت غونتی، بیا بیا مور پلار ته وي دا کار څنګه دی دا کار څنګه دی. نو یو ځای کې یو مرغۍ راله په دیوال باندې کېناسته، نو دا ورکوټې ماشوم راغی پلار ته وی بابا دا څه دي؟ ماشومان څنګه تپوس کوي، هغه ورته وایي بچي دا خو مرغۍ ده. نو بیا راغی ورته وایي بابا دا څه دي؟ نو هغه ځان ته راغاړه باسلو بچي دا مرغۍ ده. نو بیا راغی بابا دا څه دي؟ هغه بیا په تندیخ کول کو بچي دا مرغۍ ده. نو شل پیرې تپوسو کو او پلار ورته شل پیرې جواب ورکو او د هر جواب سره دا بچي ښکلم که د زندګۍ ګاډي ډېر په منډه منډه روان دی. دغه ماشوم بچي زلمی شو او هغه پلار یې هغه څه شو؟ هغه بوډا شو. د دې بوډاګانو خویونه بیا د ماشومانو شي، نظر پوره کار نه کوي، غوږونه پوره کار نه کوي، هغه بدن کې هغه ویکنس راشي
هغه قوت مدافعت پکې کم شي نو د پلارې په کونټې باندې د زوی را بار کړی اقه شانتي یو مازدیګرې دی داسې په دیوال څه په نظر راتله نو دا پلار دی بچی ته وایي اوسه وی بچی دا څه دي ورته وایي دا کارغه دی که نه کارغه ناستو په دیوال هغه پلار یې وویل بچی تا څه ووایي مړه یو خو دې راله دماغ شاټ کوي سړیه وی بچی پوی پی نشو ما ورته وایي مړه په کلاره کښېنه دا خوله د لغلې کول پکار دي پلار ته وایي هغه پلار چې د زوی دا هغه بیهیویر یې وکته که نه نو په جړا شو وی بچی یو داسې وخت و تا ما نه 100 پیرې تپوس کړی زما هر یو جواب تا ته د مینې محبت د شفقت د الفت نه ډکو او که زه د نه اوس په 4م ځل تپوس کومه نو ته راله په مری باندې غلی کېږي زمونږ دا څونه ماشومان چې دي ماشومانې چې دي دا به را سره پرامیس کوي چې نن څوک هم کور ته لاړ شي ډوډۍ خورئ که د غرمې ټیم و که د ماښام ماوستن ټیم و نو خپل مور پلار ته به دا تندي باندې به یې ښکل کړي د چا چا را سره دا پرامیس دی په تندي باندې به یې ښکل کړي په خپو به یې لږ لږ زور وکړي صحیح ده سبا به د دلته ټیچرز دا تپوسونه کوي چې تاسو دا خبره باندې عمل کړی و که نه نو اوس چې ما کومه خبره کوله د دې څه حسابه بیا ډسکس کوو چې د والدینو دونه غټ حقونه دي هغې زموږ د بدن تربیت کوي دلته دا ټیچرز دا استادان چې موږ ته الف باتا ښیي موږ ته قلم په لاس کې راکړی دی زموږ دا خوله کولاوئ چې دا ووایه دا ووایه دا ووایه دا ووایه دا اصل کې دي زموږ دغه روح تربیت کوي چې په انسان کې اصل روح دی نو چې د والدینو دونه حق دی چې هغې د بدن تربیت کوي نو چې کوم ټیچرز او زمونږ کوم استادان هغې زمونږ روحاني تربیت کوي مونږ ته دین راښیي مونږ ته علم راکوي مونږ ته تعلیم راکوي زمونږ دغه روح تربیت کوي نو د هغې به څونه خیال ساتل پکاري د استادانو متعلق داسې څه منفي خبرې کول د استادانو پیښې او نخرې کول بلکې استادانو سره په ادب سره ملاوېدل سلام کول دارنګې که ټیم وي نو د هغې نه تپوس کول چې تاسو طبیعت صحیح دی نو په دغه ترتیب سره نورم څه آداب دي انشاءالله هغه به بیانو خو په دې ټولو ماشومانو کې داسې یو ماشوم شته چې هغې مونږ ته د نبي علیه السلام د لوڼو نومونه بیان کړي په خپل ځای ودرېږي شاباس د نبي علیه السلام لوڼه څو وې او کم نمونې وو ځکه موږ مسلمانان یو نبی علیه السلام موږ اخیری پیغمبر منو نو د نبی علیه السلام فیملی د هغه نسب دا خو هر مسلمان ته پکار دی حاجي خبرې نه یو ماشوم پاسې شاباس د نبی علیه السلام څو لوڼه وي او نومونه یې څو دا به چې چاته نه یاد دا به یاد کې دویم دارله څوک ویلی شي چې د محمد بن قاسم چې د سند ته راغلی او زمونږ د پاکستان کې هغه د اسلام د جنډا لهراو کړې ده د محمد بن قاسم د پلار څه نوم دا ډېر اسان دغه دماغ لړاو تپوس دی د محمد بن قاسم د پلار څه نوم اسانو مې د محمد بن قاسم د پلار څه نوم په دې سوال کې هغه جواب هم دی شاباش شاباش زندہ باد اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا وبارک وسلم اے رب ذوالجلال مونږ سوې سمو اورید مونږ ته پرې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي رب زمونږ د بچي د خپل والدینو د خپل خاندان د عزتونو سبب وګرځي اے رب ذوالجلال دلته زمونږ د ظفر صاحب ډېر مهنت کوي دارنګې زمونږ میډم صاحبه ډېر کړاو کوي نور ټیچرز د وړو تربیت کوي رب دې ټولو استادانو تمرونو کې برکت واچي رب دې ادارې ته نورم ترقي ورکړي د حاسدینو د حسد نه وساتي او رب د دانیال دی والده هغه پرونه درس خوړلې او بیماره شوې وه رب هغې ته او نور تمامو بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي رب زمونږ د بچي په دنیا او آخرت کې کامیاب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین
دا چې یو پیرد ورات که اثر د شوي